مشرکین مکہ د یهودیانو نه تپوسو کو ستاسو پیغمبر موسی چې علیه السلام د هغه څه حیثیتو څه نوي کارونه کرشمې هغه سره وي یهودیانو ورته څلور پنځه وښولي زمونږ خو داسې پیغمبر و چې د هغه امسا خامار به ترنه جوړ شو په زرګونو ساحران جمع شي زمونږ د موسی د امسا مقابله هغو نه وه کړي فرعون وی قال ان كنت جئت بآیة فات بها موسی ته خو ما لوی کړی جولای کې ترالی اوس ما ته اړم شوې ته وایې زه نبي ما تا څه کرشمه شته تا سره نبیانو سره خو کرشمې وي ان كنت جئت بآیة فات بها ان كنت من الصادقین ته چې وایې زه نبي یم نور اوخیا هغه ناشنا څه خبره اوخیا که یې ته رښتینی رشتیا وای نو خیا چې ته نبی فالقى عصاه وغرزول موسی علیہ السلام امسا خپله قتل غواړي فاذا هي ثعبان مبین ناڅاپه د هغې نه اژدها جوړ شو سرګن لوی خامار ته جوړ شو قرآن کله وی نرے مار دے کله وی غټ خامار دے محققین مفسرین فرمائی نرے مار باو خو چې د دشمن مقابله راغلی دا نو بیا خامارو پوه دشمن مقابله کې بیا اژدهاو دشمن یرول دی سیبا مفسرین کرام وایي په سونو دستونه فرعون نه دنګولیو دې مار په سونو دستونه فریشیو فری کېږي به نه نو د موسی امسا د ټوقه خو نه ده سیبه ښه خدای ذلیل کړی دی دنیا نه بوتل دی کم چې ځان بره بره کوي سر د لاندې به لګي ساحرین اللویو نکړه الله اوچت کړه اوچت ایمان مضبوط ایمان ورته نصیب کو حال داره که ساحران اللوی کوله نو کوله شوا د وخت بادشاہ راغوختی دی دغه ملمانه دی هغه به والا څه شی هم ورکوي تنخواه دا موسی پړکی بیا دو ډیروم دی موسی علیہ السلام یوازې دی حکومت وسره هم دی ساحرینو سره ګڼ دی موسی یوازې هم دی حکومت هم ته مخالف دی بیا هم هغوی موسی ته وغورځوه ته وغورځئ که موږ وغورځو ښه ادب سره یې ورته ویلي اصل خاندان والا سړی چې که نه دی د بل ادب کوي کمسل سړی چې کمسل خاندان والا دی د بل ادب نه کوي سره د دې نه چې حکومت وقت ورسره دی د هغه مېلمانه دي انعامونه مقرر دي سره د دې نه چې په زرګونو دي ډېر هم دي موسی یو سړی دی یو ورسره امسا ده نور څه شی دی بیا هم وایي موسی که ته وغورځئ وغورځوه کنی مونږ وغورځو که ستا خوښئ موسی علیه السلام یې تاسو وغورځوئ مفسرین وایي د دې ادب د موسی د وجې داسې کلک ایمان والا الله ورکو چې په تاریخ کې د کمترو خلکو داسې کلک ایمان اوس مسلمانان شلل فرعون ورته وایي خی لاس ګز اخبدله کټ کوم زما د اجازت نه بغیر هم په موسی څنګه هلکه ایمان راوړ دی راغوښتې ما یې شریان زما یې تاسو خو اوهو دا سړی ستاسو استاد دی دا تاسو جادو هم دی نه زده کړی دی ستاسو څه بندوبست دی زموږ خلاف موږ د مصر نه لر کول غواړئ هغه ورته وایي فقض ما انت قاض وکا او سورا او فرعون سچ کئ وکا استالا سزا دے
نرتوب الله سړي له ورکوي. ښه بادشاہ وقت ته لګیا دي. ښه وکاته چې څه کې انما تقضي تب منگ سره دی دنیا کې وکې مخ کې منگ سره سکول نشي او منگ در اپنا امید کوو چې منگ لب اللہ درجی راکی او منگ لب اللہ جنتون راکی. منگ وہ پیجن چې موسیٰ ساحر نه دے پیغمبر دے. دا جادو پا منگ نه غالبیږي. سړی جادوگر نه دے سړیا حق دا ور سره. مخکې دور مناظرو کې دا شیو چې مقابل به پړ شه پوه به شه چې د دې سړي دلایل مضبوط دي د به د هغه ملګرتیا کوله. اوس خو صفا کفر دی دا مناظرې چې دي. صفا ورته د قرآن آیت پیش کړي دی ورته دلته د دادا واقعه پیش کړه. که دادا لوی دی که قرآن لوی دی خدای دې په خوړ لاوکا. تا ته قرآن پیش کړلی ته قرآن بدل کې قرآن پیش کا. چاپلار به پیش کی چې یو ځای قرآن یو سوی بل ځای بل سوی. دا د بنده کتاب خو نه دی دا خو د الله کتاب دی. سیبه نو اوس ته مناظرو څه خوند نه دی پاتې. په دې نیت یې نه کوي چې زه په دلایلو پوه شم د سړي دا دین قبول کړم. نه دا نه وایي. شیروان شنو زمنګ پیغمبر چې و موسی هغه د امسانه لوی اژدها به جوړېده. زمنګ د موسی علیه السلام دویمه معجزه دا وه چې هغه به لاس داسې که چې راوبه یې وخت که د نور شانې به پړقېده. برګی پې نه و نوره بیماري نه وه د نور شانې پړقېده به. ونزع یده فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ لاس به یې راووخت هغه به ناڅاپه پړق وو. هغه به پړق وو. دو معجزې شوې. زمونږ داسې پیغمبر و چې هغه دریاب په لختو باندې وولې و. دریاب کې 12 لارې جوړې شوې. زمونږ د پیغمبر کومه کومه قصه به اورئ یهود مشرکین مکه ورته وایي. زمونږ پیغمبر دریاب په لخته وایي او دریاب کې لارې جوړېږي. زمونږ نبی شانې نبی نشته دی. زمنګ نبی شانی نبی نشته. ها فلما ترى الجمعان کله چې ولیدل مخامخ شوې دواړه ډلې قال اصحاب موسی اوی مرګرو د موسی علیہ السلام انا لمدرکون منګ راګیر شوې موسی تاوی د مصر نه وځئ منګ د مصر نه ووتو. اوس رستو را پسې فرعون لګېدلی دی وجلو لپاره. مخکې منګ رالو مخکې خو دریاب دی. رستو نه فرعون مخکې نه دریاب. اے موسی انا لمدرکون منګ خو گیر شو. موسی علیہ السلام ورته فرمایل کلا اچرنا پرواہ مکوائی ان معی ربی سیہدین ما سر زما رب دے اغا بمنگتا لار خی اغا حکم دا سے لاڑ شئی اغا تا پتا وا مخ کے دریاب دے رستو بور پسی دشمن رازینو دو بیا سکی زما رب دے چاگوے نا کردہ خام خامنگ لبلار گوری فوحینا الى موسیٰ منگ موسیٰ علیہ السلام تو وحی اکڑا انضرب بعصاک البحر وہا پمسا بنی دا دریاب وہا فن فلقا نو دا بجدا جدا شنو فکان کل فرق کالطود العظیم
یو حصہ با ډیره کې ودرېږي، ډیرو شانې بشي. موسی علیہ السلام چې په دریاب باندې گزارونه وکړه، اوبه کنګل شوې، اوبه په خپل خپل ځای ګټه شوه، اوبه ګټه شوه، په منځ کې روډونه شلل، په منځ کې په شګه باندې روان دي. نو دریاب ودرېد، دریاب ته حکم دی ودرېږه، ودرېد ځه. مشرکین مکه تاسو زمونږ د پیغمبر کومه قصه به واورئ. زمونږ پیغمبر خو موسی داسې و چې هغه دریاب باندې گزارونه وکړه، نو دریاب سړکونه جوړ شلل دریاب نه. ها درې شوي. زمونږ داسې پیغمبر و کله چې ملګري تږي شي هغو د اوبو ورته ووي، نو هغه په ګټې ګزارونه وکړه، د وچې ګټې نه چینې راووتې. وګوره ورته وچې ګټې نه چینې راووتې. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. طلب د اوبو کو موسی علیہ السلام نه. قوم تږی شی دی، اوبه نشتی، اوس به څه کېږي؟ اے موسی تږی شي، حکم راغی فقلنا اضرب بعصاک الحجر، اوی منگو وہاں پمسا سرا دا گٹا فانفجرت منو، روان شویغینا اسنتا عشرتا عینا. 12 چینی 12 قبیلی خاندانو نو، جدا جدا گدری والا مقرر کو. زکا گدر بانی ہمیشہ جگڑی کی گی، گدر بنتی جگڑی کی گی. وہ سمو وہ بانی جنگون قلق کی. قد علم کلو ناس مشربهم کلو وشربو من رزق اللہ. خورس قید اللہ در رزقنا. خود دنیا کی فسادیان مگر دے، خورس کئی فساد مکوائیں، فسادیان مگر دے. نن من خروش کو فسادیانو گرجیدو، کم چه پگیڑا موڑ شی بس دی آغا کار جوڑ شی، آغا پا بیدینے و بیمانے کی زوڑ شی، بیا قبر کی پا خور و موڑ شی. نو او دا انسان کم ظرفی قرآن ذکر کری دا. وَإِذَا بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. کله چې الله رب العزت د بندگانو ډوډۍ زیاته کړي نو دو باغیان شي. کله چې الله فرمایي کله چې د انسان ګېډه مړه شي نو دی باغی وګرځي. غریب سړی کمتر د الله دشمنی کوي، مالدار زیات کوي. الله دسې وایي رونو خان، الله پاک دسې وایي چې یې په ګېډه موړ کم که بادشاہی ورکم نو د وخت فرعون جوړ شي وایي زیما. کله غني غریب سړی او مال مې ولا ورکو نو قارون وی دا زما د لاس صفائی دا. سره گزاره کوا قزوړ غریب سړی ساته به خدای د نوړې اریان کی ام کووي وینا سیوا دا زما د لاس صفائی دا مال مړه. اوس موږ تاسو مو یو لږ الفاظ بدل دي رونو. زمونږ پور دسې کاروبار چلیږي نه، لاک ریالونه داسې چکو موږ خورور یو 1000 ریالونه لیدل چې تا دلته چې طالبان له ډوډۍ له ورکړي. موږ استاد ریال قائل نه یو، دروغ وایي لګي لاک ریالونه داسې چکو داسې خو موږ سپي ته ډوډۍ کوو. ها شوي لوی خبرې رونو چته مکوه. دا د الله ټول غرونه کوستان وسره که چې ته خفه نه شي، دا د سونش له تعالی الله درکړه. مستی مکوا ای پزمکا گرزا پزمکا گرزا خدای بده رز نه بدای. زمونږ بيدینی مونږ تاړه ماشوا
1200 1500 باندې تروړه چاول به ملاوېدل 6000 7000 دا ګزارې والا د املوکو والا چې اخلي چې کم دا ریالونو والا اخلي هغه خو موږ باس نه کوو 2 انچه چاول چې هغه زموږ دا مری وچېږي دي که نښلي موږ هغه نه خورو موږ د خوارو چاولو باس کوو تا د خدای پوه کړي 600 تروړه به پوه شوې یو ځل ما ته دکاندار وی جی ګرانېږي ښه چاول راغلی دي ما چې ولې د ښه ونه ښکارېدل ما په 100 تروړه ده وې په 200 ما 10 تروړې جیب ته واچوم خیال به یې که اوس ښه کېدو ته به یې نه پرېږدو 5-6 میاشتې کېدی چې موږ له وشي لږه لږه خورو که نه موږ ډېره نه خورو 10 تروړې واچول 2000 ما ورکړې 10 منه چاول ما یوړ 15 ورځې وروسته راغلم ما تپوس وکړه څنګه چلو شو څومره ګران شي دي یو سړی څه خاندي مې سارامیتوب دې کړی دی صفا خبره کو زه پوه شم چې شی ارزان شی دی مارکیټ غورځېدلی وی 200 ارزان شي دي مې ظالمه 1400 کې دې راویستم 1400 چټۍ کې رالم که نه 6 ته 500 ته راغلی اوس به څه کوو اوس ته تپوس وکړه نه شو کولی تپوس اوس موږ د یوې نه زیات نه شوړی ملا ماتېږي جي لږ یقه شانې خو هغه یو ځل به چوړل که نه نه شو کولی ملا که څه پاتې نه دي دا وجه دا وشوه زموږ بېدینیانې موږ ته اړمې شوې زموږ بېدینیانې اړمې شوې نور څه شی نشته زمونږ حکومت په هغه ځای کې مال لګوي چې هغې کې د لګولو ضرورت نشته ضرورت دا د تاکوټ بازار نه پرایسته داسې ښایسته روډ و هغه یې ټول وکنیسي یا الله پاکه لکه داسې روډ دی لکه دا ځای چې دی انچ کډه نشته موږ روزانه پیځو هر وخت پیځو پته نشته څه راز دی پکې ما چې سوچ وکړم راز به دا وي لکه ګمان مې وکړو خدای دې کړي چې دروغ وي چې دا 100 کال دی په دې نوې سکیم منظور نه شو ځکه چې روډ خرابېږي نه نو څه چلو کړو کډه نشته رونو انچ لږ ونه ځای پاتې ده چا شکي لاړ شی داسې کنې کني درنه بیا لرې کوي هغه ټول وکنیسته این 2 کانیستر په کته چې 100 تارکول دي نورم شته نو دا 3-4 میاشتو کې لږ لږ تارکول پیاچي نو هغه چې کم لګول نوي تارکول دي که نه هغې کې کاډې وشوې اوس هغې کې موږ ګاډی لږ روبي چې 20 کاله نه روانېده اوس میاشت کې جوړ دی کاډې وشوې ستا شکي روژه به دې لنډه شي ډاک بنګلې څخه سین به هم وویني او واپس چې په سیچې کې کېناستې زما ورته ووایه تا به دلته ورسوي بټګرام ته ګاډ والا ټول زموږ اشنا دي صرف 100 روپۍ به ورکوي پوه شوې ښه خلک دی ګاډ والا ډېر په عزت به دې کښېني کوزېدو کې لر کېږه وایي پوه شوې خطو کې حال حاجي صاحب امیر صاحب مولوي صاحب پوه شوې ها ٹھیک شو ځایونه شته هلته د حکومت خرچه وکړي روډونه دي معلوم نه موږ ورته ښیو تاکوټ نه چې واورې که نه دا جدا علاقه ده بیرته چې ځې نو روډونه دي نو پرېږده که نه تماشه نه ده 10-12-14 کیلومیټر وی جمبېړه او تاکوټ روغه ګنټه لګي زمونږه روغه ګنټه حالانکې لګړ بګړ ګاډی دی جیپ دی روغه ګنټه بېګه موټر ماما خو که ته سپېږمې لګي او تیز تللی نشي اوټونه په لکونو دي پاکستان په کومه زمانه کې راغل دی روډونه روان دا پته نشته زمونږ کمې وي تبلیغیانو سره چې څوک بد سلوکي کوي دا زمونږ کمې دي پوه شوې څوک چې ورسره په تبلیغ کې لاړ نه شي وي سړو زمونږ ګناهونه دي
موږ دا نه وایو چې د لیډرانو دي، هغو خو نه و پاک صاف سوتره استري کړي واسکټ او ټوپی چې څه پخبوکۍ دي پخبوکۍ کې په سره وي د هغو ګناه نه دی، دا زموږ د خوارسټې نه وي د دو ګناه دی. دا اوس دې ځای کې خوړ دی، خوړ نه پورې هم بټګرام دی راپورې دی. دلته وایي 24 घंटों کې 2 یا 3 घंटे بجلی او هلته 1 घंटा ځي 1 راځي، نو هلته 12 घंटे ده، دلته 24 کې 3 घंटे ده. انصاف به اوس پته وي، پته نشته کوم حکومت راغلی. پوه شوې؟ سړو نه خو نه شو، خو دا مریم نماز دی که نواز دی دا راولو چې دې روډونو باندې د الۍ ته یې بوځو، ګنګوال پورې سیل به وکړي، کیدای شي څه موږ له څه سکیم راکړي. په دې مشوره بیا کوو لږ وروستو. ته پوه شوې؟ زموږ کمیت بل چاته خو موږ ویلی نه شو. هغه 12 چینی وچې ګټې نه روانې شوې، 12 چینی زموږ داسې پیغمبر و، خوراک نه و، قوم ورته وی لوږې نه دې مړه کړو، کورونو نه دې ووښکلو، نو دلته خو پوله پټۍ څه شی نشته دی، کروندې څه نشته دی، نو د لوږې نه هلاک کېږو. موسی علیه السلام فرمایل پروا مه کوئ. الله ته ویمه سړو وبشي وبشي. دا 15 واقعات وانزلنا علیکم المن والسلوى، ما پیراولېږه المن او سلوا، ترنجبین د واورو شان یو شی به و، خوږ به و لکه چینی، او مړزان به و، یا راته کړي راتلل یا دو خوا کې به ګرځېدل، نیول به یې لالول به یې خوړل به یې، نو غوښه به یې وخوړه، ورپسې به یې دا خوږ شی وخوړ جو ماړه به شلل. نو زمونږ د نبي تپوس کوئ، هغه خو داسې سړی و. عیسایانو څخه لاړل، مشرکین د هغوی نه یې تپوس وکړو، وی زمونږ د پیغمبر باس مه کوه سړیه، مړي به یې پورته کول، قم باذن الله جو راوبوت. پنجاب کې یو بابا راوځي، موږ انتظار کې روزانه خو راونه وتو، وی ډوب بابا راوځي، وی څو کاله مخکې وی ځان یې ډوب کړی و او اوس به راوځي. نو موږ پته مو که د سره څه نوې سکیم ورسره وي، نو خواشه پته موږ کوو، وایي راوتی نه دی. نو دا چې کوم تل دي راوتي خو بیا نه دي، دوی راوځي. نو ښه ده چې راوځي، څه نوې څه ترتیب راوړي، نو ښه به وي. پوه شوې؟ ړانده به یې سمول، جزام والا به یې سمول. معجزه د عیسی علیه السلام واړون باندې به یې داسې لاس راخ که نظر به یې ټیک شه، برګي والا باندې به یې لاس راخ که برګۍ به ټیک شه. زمونږ د پیغمبر باس کوي. پوه شوې؟ بیا راله د نبي علیه الصلاة والسلام نه یې تپوس وکړو، و نبی علیہ السلام ناشنا ناشنا اعتراضونه به کول. وقالو وی لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرے پتا بنی منگی مان نہ راوڑو حتی تردی پوری تفجر لنا من الارض ینبوعا، چو منگلتا د دې ځمکې نه چینې جاري نه کړي، نو موږ تا باندې ایمان نه راړو. ته پیغمبر یې؟ او جی.
چینی راو باسا د مکه کې مدینه کې مکه کې چینی راو باسا دا څه خبري بیا چې ته پیغمبر نو دا وګه نهر ولې چې ته پیغمبر یو الله را لګلې نو او تکون لک جنت من نخیل بیا خود استا په ملکیت کې لوی لوی باغونه د کجوروي و عنب دانګرو فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او د منس کې دی انګورو د کجورو منس کې لوی لوی چینی راو باسا بیا چې ته پیغمبري او ما تبرن جبريل رازین او تسقط السما کما زعمت علینا کسفن برانه او ټوټه د ارتاوشي چې منګ وګورو یا چې ته پیغمبري او تاتی بالله والملائکه قبیلا بیا الله فرشتي مخا مخرا ولا چې منګ وګورو الکانو خا بټګامیانو نه تکړو اغه الله دی راولا فرشتي راولا موږ تماشا وکړو یا سړو تکړه خلک و بادران وې بیا چې ته پیغمبر د خوارې د خاورې کوټه کې پاتې کېږي نو او یکون لک بیت من زخرف بیا خو چې ته نبی او الله را لېږلی ستا کور خو د سونې شانې پړق دی وی لکه دا د سونې فوټو سټیټ دی داسې کور دی که څنګه پیغمبر خاورې کوټګۍ کې پاتې کېږي ته زه نبي یم او ترقا فی السماء یا ته چې پیغمبر بیرته لاړ شه او ګوره واوره ګوره خبره واوره که ته لاړم شي بره ولن نؤمنا لرقیکا منگ ستا غبر تلل راتلل دی من د سر منگ ایمان نراوڑو حتی تنزل علینا کتابا نقرہو دا سی لکل کتاب راوڑا چه منگ اوللو دا سی علالیانو نو دا انبیاء سڑونا قومونو ستڑی کری درونو نن علماء دا دی قومونو نا گیلہ کوي دا چل لاغا چل اس چل نشتی دا خو سم ساره خلق دی سړو چې غلطه کوي او مکه وا چې کوي یو دی کوله بل ورته جو کوي دی زړه خدا انبیاء واستړه کړ دې قومونو یې سړو پیغمبر جو داو کا ادا هر څه دی وکړه بیا د باندې منګ ایمان نه راو زمنګ نه د ایمان تمام مکه زخدا اوس غوپی وی لګیا دي او خبرې نه کوي چې موږ ته څه ټلیفون ملاو کړی وي موږ ورسره څنګه ستا د خبرو خوند کړی دی زما نبی د دې شلو جوابونو سوالونو لنډ جواب ورکا قل اے زما نبی خفه کېږم ووایه دوتا څه ووایه سبحان ربی پاک د زما رب هل کنتو الا بشر الرسولا زستا سوانی سڑے ما انسان ما رسول ما دا کارونا دا خدای توب دی دا خزما وس کی نشتی زا عاجز بندائی ما لنڈ جوابی اولور کو بھئی زا انسانی ما دا تجھ سوائے دا انسانان نشی کولے دا سوائے سنوائی زڑونے سڑی کڑی دی دا انبیاءو خواہ بعض روایتوں کے راضی صدیق عائشہ نہ تپوسو شو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا خبر منگتاو کائے موری صدیق عائشہ فرمائل زد حضرت کم ناشنا ہوئیم دا حضرت خو ہر خبر ناشنا دا زد تاوستا کم ناشنا ہوئیم خو یو خبر یوزل نبی علیہ السلام ما سوتن راغی او ماته وی کې اجازت وی چې زه په عبادت باندې ودرېږم مې ټیک ده وی ودرېد ماسخوتن په عبادت ودرېد قرآن شروع کو
دا آیتونه ما یو دوه تې لوستي دي دې سره نور دي دا وی او ماسخوتن په نفلو ودرېده تر دې پورې لولي 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 جاړي سترګو نه اوښکې بهیږي چې سحر شو بلال رضی الله تعالی عنہ بانګ لراغې بلال بانګ لراغې واشوي رونو درازه خو پیپسیانه سي نسکو منګه ابلدار دا پیپسیانو نه پابندي وکوخه دا ډیوګان پیپسیان دا ځان ما تاسو سوسو جمعو کې وي معلوماتو کوي دې کې دا يهودو کمپنۍ دي د دې پیسې صحیح حصہ التا په مسلمانانو چې کم بمان وریږي د دې حصہ هغې کې ده د دې حصہ هغې کې ده نو یو بچه یو بوډا چل تمری نو زما ستا هغه ډیو پیپسي د هغې هغه تعاون چې موږ دلته کوو دا هلته بمانو کې تعاون دی زما خبره کې شکي علاقې علماو نه هم ځان له تپوس وکړي که داسې وي چې د دې سیسه زما ځي او په بچو وریږي بمان هلته کې نو ګرانه به شي ما ته تاسې روجو کې ځان موږ ستړی که خراب به شو چته پته وکړئ چې اول خدا بوتل اسکای مر سره یې زهر دي موږ هم د بل د شرم نه تر اوسه څکل دي کوشش کوو چې بس کو ته نه ده سره نو صحت به دې هم ښي شرابو شنې وختي تو خوټ کېږي یاره خو یخواله پیدا شي وروستو بیا اور بلیږي څه یخواله دی پوه شوې نو صحت نه مضر دي بیا چې یو سړی نه ایسارېږي نو معلوماتو کوي چې کومه کمپني د یهودو ته تېنه تعاون نه ځي هغې هغه سکای ستا معده دومره بوتل سکه چې سوره د ازمولی شي معده پوه شوې او که نه سکه نو موږ هلته نور څه نه شو کولی دا تعاون خو وکړی که نه کم کمپنۍ د هغې څه حصه اسرائیلو ته ځي هغه څیزونه هغه ورونو ډالډه هم د هغې کې پاڼه هم د هغې کې زه تا ته کم شمار کم دی موبایل والا نه ځان له معلومات وکړئ تاله به لش راکړي دا ګوره او سودا کوه بازار کې بلکل هغه سودا مه کوئ بازار کې چې هغې هغه پیسو څه حصه هلته په بمانو کې شریک کېږي او زما ستا تعاون منې هلته بمان وریږي نو موږ هسې غرق یو ښه به غرق شو دې نه به اخوا الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي موږ به د کافر هېڅ تعاون نه کوو چې ښځه ترې نه شو راویستی تعاون خو یې مه کوو که نه هغه چې کوم ظلم وکړو د ګلابو ګلونو شنې بچي یو خو زما ستا کروناګان دي دا څه بچي دي هغوی په عیش عشرت کې ساتلي وو ګلابو ګلونو شنې بچي دا تکه سره وینه د هغې په سرونو باندې روانه ده ته پیپسې څکي چېرته ستا په بچو دا ونه وریږي الله دې زموږ عاجزانو باندې خپل رحم وکړي او هغه زموږ وروڼه دي موږ په وینو پې جړا کوو چې الله دې په هغو خپل رحم وکړي لوی امتحان پې تېروت زموږ اعمال دي وجه دا ده نور څه نه و او یا الله دغه شته امتحان پې پوره دی ربه چې کوم بچ پاتې دي د دوی ته حفاظت وکړه دا چې کوم ورسره وکړه ای الله د خپلو بچو خوږ ورته وښیه خدایه څنګه چې هغوی هغه نورو ته تکلیف رسوي ای الله مسلط که پې داسې څوک ستا اختیار کې هر څه شته نن پې مارغان مسلط کې هغه کار به ورسره وکړي چې چا کړی نه نن پې میږي مسلط کې هغه کار به ورسره وکړي چې چا کړی نه زما رب من ګوري چې دو کې څومره ایمان دی نو زموږ ایمان خو تا ته معلوم دی زموږ من خو ګیله نه کوي چې دا ولې هلته بمان وریږي 55-56 ملکونه د مسلمانانو جرګې ته نه کینی درخواست هم نه ورکوي چې ولې وهئ تاسو دا خلک څه چلې کړی ته څه چل شوی دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي بلال راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ځان پریشانه کې ولې ځان پریشانه کې الله اکبر دا الله رسوله ولې ځان پریشانه کې؟ حضرت د آیتونه لوستل لنډ ویو ټیم خرابېږي
الذین یذکرون اللہ قیاما کسان چې الله یادوي ولاړه باندې ناسته باندې په ډډه باندې دې له خلک جمع کول دې کې اوچتېدل لګېدل دا په زوره ویل دا موږ زر ځله مخکې ویلي دا ناروا کارونه دي حدیث کې راځي یو ځل لا اله الا الله رو ویل لکه اویا ځله چې ووایي اویا ځله په زور ووایه یو ځل رو ووایي دا رو د هغه اویاو نه زیات ثواب دی نو بیا څه کوي او ابن مسعود قول ما څو ځله تاسو ته پیش کړی دی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ هغه فرمائی شاہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی هغه وی ذکر اللہ یہ ہے حقیقی ذکر اللہ یہ ہے اصلی دا اللہ یاداشت دا دے کہ آدمی جس موقع جس حال جس مشغلہ میں ہو اس کے متعلق اللہ کے حکم کو یاد کرے دغه متعلق د الله د حکم معلوماتو کی چې دی مشغله کی د الله حکمات سره اور اس کے پھر اس کی نگہداشت کرے ذکر دار چې الله یادگار وخت چې د دې الله ته خلافونه کی تاسو په خلی ویلا ته زواج ذکر نه وي شاه الیاس دهلوی رحم الله وي اصلی ذکر حقیقی ذکر دا دے چې ہر وقت تا اللہ یادی بایا کہروانے انکی تجارت کہروانے انکی نور سے شیخ ہر سہروانے انکی اللہ یادی ذکر مانا یادول دا اللہ منگنن سرپ اوچھتے در اپر خلتے نرواغستو آخوا چسکو نکو بروانے وشو ربنا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فکر کی پدائشت اسمانون مکہ کی ربنا ما خلقنا هذا باطلا اللہ تعالی اسمان مکہ اسی نری پیدا کری سبحانکا پاک خدایت فقنا عذاب النار منگ دور نوساتی دایتون حضرت وی او جاڑی ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا اللہ تا چسوک دوزخ کے دن نکو دے خطا پہ شرمونو شرماؤ اللہ رضا مقصد سے حفاظت دا دوزخ نو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان اے اللہ منگو آورد آواز دا آواز کو ان کی ایمان تے آواز کو مفسرین کرام فرمائی محمد رسول اللہ تے مراد دے اور بعض مفسرین وی قرآن تے مراد دے نو قرآن محمد دے محمد قرآن دے دے دوارو نا بغیر زمانگ ہر کار روان دے محمد روان قرآن دے دا دیاو دے آغا فرق دا دے آغا روان قرآن دے باشو منگ آواز کون کی واورید من خو نو خبر آواز کون کی ہوئی ینادی للایمان ایمان تے آواز کاؤ ایمان پر اب راوڑائے منگ ایمان راوڑو اللہ بخنو کے منگتا دو گناہونو لری کے زمنگ گناہونا او بخی زمنگ گناہونا لری کے زمنگ سیئات اور منگلا مرگا کے نیکانو سارا نیکان اگا مخ کے چتیوری تیری من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین ربنا واتنا اے اللہ را کے منگتا ما واتنا علی رسولک اگا چتاب دا انبیاء پا جب منگ سر لوز کر دے ولا تخزنا یوم القیامہ قیامت کی منگ مشرمو قرآن جواب گئی فاستجاب لهم ربهم قبول تیاددوی رب اکڑلا انی لا اوزیو عمل عامل منکم من ذکر او انسا ذری چا عمل نزای کوم سڑے دے کزنانا باز دا بازو نائے دایتون حضرت لولی جاڑی لولی جاڑی لولی جاڑی وشوی پمخ دایتون لولی پمخ جاڑی اللہ اکبر منگلا مرہ کی ابرار و سرا مدارک مانا کی ابرار اگا خلق دے چا سنتو بنی منگولی لگولی دی اے اللہ سوک دا نبی دا سنتو تابع دے منگ دا مل کرے کا
پوه شوې دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ډېر د روزهدارو هغوی ته سوا د تندې نه د لوږې نه نور شی اجر نه ملاویږي. الله دې موږ هغې کې نه راولي. سوا د لوږې تندې نه هېڅ شی نشتی، سوا د شونډو چېدو نه هېڅ شی نشتی. ګورئ رونو خپله ډوډۍ پرته ده موږ یې نه خورو. وقتی حرام دی ګوره وقتی ماښام بیا جایز نه دي پښمني کې جایز نه دي. وقتی 8 घंटो वो 9 घंटो لا موږ له پابندي راغلې ده او د کمې نه چې ابدالآباد پابندي ده همیشه حرام قطعي دي نو موږ خو هغه کوو ورونو. اسه څه سوچ وکړئ تاسو پرې سوچ وکړئ. زه به هغه خبره کوم چې ته به پرې پوهېږې انشاءالله. وقتی یو څو ګنټو له ډوډۍ زمونږ خپله حلاله موږ باندې بنده نه خورو. 2 منټه پاتې دي کجورو ته ګورو شربتو ته ګورو نه خورو. کاکا خوره وره 2 منټه پاتې دي خوره ما روزه خرابه یا کاکا خوره 2 منټو کې دومره څه نه کېږي روزه مې خرابه یا خدای پاکه کاکا ډېر غوسه کېږي. کاکا خو په پردي مال د میلو شانې ورځي وې که نه ورځي. زموږ ورته کاکاګان ورځي رونو تاسو بټنم والا ډېر ښه خلک کې چېرته کاکا د خپل لور ټول مال وخوړ عیسه اته 2 منټه پاتې نه خورم. حاجي صاحب وخوره دا دومره حرام نه دي څومره چې تا د خپل لور عیسه خوړلې ده حرامه خوړلې ده. څومره چې تا د خپل رور مال خوړل دی برناحقه هغه چې کم حرامو دا دومره حرامه نه ده هغه ابدي حرام دي در باندې دا وقتي حرام دي در باندې. ورونو سوچ وکړئ عارضي یو شی یو څو ګنټو له حرام شو حلال هغې نه دومره شونډې وچري شربت خپل پروت دی جګ ډک دی یخ دی نس کم ولې ما روجه ده که نه د یتیم مال نه د روجه نشته درواره ټول جایداد تا ځان پسې لګول دی هغې نه خو روجه نه وه که نه. رونو روجې فلسفه یاده کړئ په روجې ځان پوه کړئ. دا د غوی غوانې موږي ته تړل نه دي چې ماښام پرانیزه په اخور باندې راغی ټانټې شوتله لنډې کوتل پورې ټول ورسېد دی. روجې څه فلسفه وه رونو ځان پوه کولو. څنګه چې ته خپل حلال شینه دا 6-8 ګنټې ځان دې ته ساتل نه داسې د پردي حرام شینه همیشه له ځان وساته دا د روجې معنا دا فلسفه دا مطلب دی. الله دې موږ په دغه مطلب باندې راواړئ بیا به دې ملک نه ظلم وي نه به زیاتۍ نه به نور سي هېڅ به هم نه وي هر څه به ټکي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصوم جنه روجه ډال دی. پخوا تاسو د مشرانو به لیدلي نور ته نه خبر نه دي ډال به و توره به وه دې باندې به جنګونه و. بیا څه دور کې د یوګا غاړه دسترو ستاسو بټکامیانو راته پته نشتې په ودونو کې به هم ډمان به یې ګډوله و دا توره ډال به و نو هغې له به خاص ګتکاماران و هغو به پوهېدل بل سړی خو ساعته سر به جدا کړي ګزار به پې کوه مخې نه ډال ونیو د ډال باندې به د بل نه ځان ساته. دا روجه ډال دی څنګه چې ډال باندې ته د تورې نه ځان ساتې په دې روجې ځان د جهنم نه وساته. دا تاله به جهنم نه ډال شي او چې تا د حرامو نه پال شي پوه شوې نو بیا خو به ستا کم مال شي چې د حرامو نه پال شي نو بیا به کم مال شي دا به تا خپه نښتې د شیطان په جال شي پوه شوې. پردي شي نه رونو خدای لحاظ وکئ ځان وساتئ چرتې به م الله نه وږي کوي چې کمه وجه لږه به خورو که نه غوړ غنګولي نه نو ساده به خورو که نه پوه شوې حرامو نه ځان وساتئ کمزورې جامه واغونده د حرامو به څه ټانډ پانډ کې ته وګرځي پوه شوې پردي شي نه ځان وساتئ. پردی شی ډېر ګران دی ډېر بد دی ډېر بد دی ډېر ګرانه ده.
ډیر تهجد گزار ولا د شپې بې خوبه کېدو نه نور څه شی نه میلاویږي حالانکه د نیمه شپه پاڅېدلی دی ولې ګېډه کې حرام دي رونو ګېډه کې حرام دي تهجد یې نشتي عبادات بالا منظوریږي چې دې کې حلالي سوالونه بالا منظوریږي چې دې کې حلالي دې کې حلال نشته سوال کومه نه منظوریږي رو نه منظوریږي اکه منظورم شي د شیطان منظور شوی دی دا مو چې ما سوال منظور زه چې د ولی الله یم نه رور دا شیطان د تا نه زیات ولی الله به شیطان سوال منظور شوی دی رور قرآن کې راځي وی الله پاکه وی ها وی ما قیامت پورې ژوندی وساته الله وی ځه منظور نشو تمام مفسرین وی سوال منظور دل دا څه ولایت خبره نه ده سوال د شیطان منظور شوی دی سړیا ته خو د هغه نه لږ کم به یې که نه پوه شوي الله اکبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي باروزئ وګټئ مالدار به شئ غذا وکئ غنیمتونه به حاصل کئ ٹھیک شوه روژه ونیسئ صحت به ټیک شي د امریکې انګریزان ډاکټران وایي د مسلمانانو دا روژه نه ده صحت ده د دې شانې قیمتي شی په دنیا کې وایي نشته دا زمونږ هغه دشمن قایل دی د دې دشمن درې قایل دی سیمه چا چې صحیح مانو کې روژه ونیوله او یو کالو منزل باندې دی د جهنم نه لرې شو الله دې موږ تاسو ته نه لرې کړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې بغیر د عذر نه ماته کړه ټول عمر اونسیي هغه بدله به میلو نشي نبی علیه السلام فرمایي روژهدار له دوه اخترې دي پوه شوې خوشحالۍ ځایونه دي پوه شوې یو د روژه ماتې کې خوشحالۍ خوراک ده دویم دی چې الله سره میلاویږي الله به خوشحاله کړي څه کسان به خلکو حساب لا نه دی شي هغه پورې عرش سورې لاندې دسترخوان دی دا چې څوک خان دی دله ډوډۍ چېته الله کړ ده نروره غریب سړی دی دا څوک دی زمونږ حساب نه دی شي دو خو خوراکونه کوي وایي دا هغه دی چې تاسو به نه کوو تاسو به خوراک کوو دو به نه کوو تاسو روژې نه نیولې دوی نیولې دو روژې نیولې دي دو د الله میلمانه دي و معنا د روژې مې درته ښولې ده څنګه چې خپل د کجورې نه ځان ساتې که نه پردي هغې نه به ځان ساتې که پردي هغې باندې ورځې نو روژه موجه نشته روژه موجه څه شي روژه ده نشته دی دارنګې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي غټ غټ شیطانان منع کړی شي نو څه قدرې ګزاروي دا نه چې ټول چوټي کېږي ټول نه چوټي کېږي ټول نه چوټي کېږي که نه څومره درز غر روژه کېده داسې چې د بل ځای کېږي کاکا باندې نسوار ولګېده کاکا باندې روژه ولګېده نه نه کاکا په روژې ولګېده روژه ټوټې ټوټې کړه روژه په چا نه لګي ته په روژې لګې هغه خپل هغه شی راوړې په بل غورځی خدای دې پوه کړه پوه شوې د غوا پریوان راویستلی دی خو په دغې نه لګولی دی په غوی باندې غوی عجز هېڅ دغه نشته مړه ته څه وایې څه نه وایې دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ای نیکی کوونکي یا مخکې شه ای شر کوونکي رستو شه نیکی کوونکي مخکې شه الله اکبر اعلان کوونکي اعلان کې اے نیکی والاو مخکې شئ وی مخکې شئ یو نیکي په څو چنده ده ستا نفل فرضو ته ورسېدو یو فرض چې کوي او یو فرضو ته یو فرض رسي پوه شوې دې کې دوچن کېږي زیاته ادا د بدن زکات دی ټول عمر دی والی د الو ول نوړی نو اوس لغونې صبر وکړه لغونې صبر وکړه ادا د بدن زکات دی دا لغونې لږه میاشته لاړې چاوي لس لاړې کې څو لاړې نن یو لسمه ده که لسمه ده که یو لسمه ده پوه شوې لاړې نه څه شی پاتې شو زموږ عمر بې برکته شوی دی هېڅ پته نه لګي دا زه کور ته رسېدلی اعلانې ما چې ګاډی وګورم سهار بیا جمعه ده یا خدای پاک اوس به بیا ځم بټ کړم ته دې روژه کې هلته موږ خپل سبقونه دي درسونه دي هغه پاتې شي الله زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي دا بجلی مسله ده ما وویم چې ادو چته کسانو احتجاج مقرر کړی دی